أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فلا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. په دې آیتونو کې د شرک تردید ذکر کیږي او د مشرکانو چې کوم معبودان باطله دي د هغو انتهایی عجز کمزوري ذکر کیږي. الله تبارک وتعالی ذات او صفات حقیقي دي. الله سره نه په ذات کې څوک شریک شته دی او نه د الله په صفاتو کې څوک شریک شته دی. هغه طاقتور بادشاہ دی، قوت والا بادشاہ دی، خالق دی او الله نه ما سوا چې څومره دي دا مخلوق دي. الله سره چې مشرکین کوم شریکان یوځای کوي د الله رب العزت صفات نعوذ بالله د بل چا د پاره ثابتي، نو دا چې د چا د پاره صفاتونو تو ثابتي مخلوق دی، دا خو پیدا کړی شوي دي، دوی په خپل وجود ته نه دي راغلي بلکې دا الله رب العزت وجود ته راوستي دي. او الله رب العزت خو واجب الوجود ذات دی، په خپل دی، همیشه نه دی، همیشه به وي. نو بیا هغه ذات چې هغه خالق دی بل پیدا کوي او په پیدا کولو باندې قادر هم دی، هغه سره داسې څوک برابرې دی شي چې هغه مخلوق وي د بل څیز په پیدا کولو باندې قادر نه وي بلکې په خپل په پیدایش کې بل ته محتاج وي، نو هغه خالق سره نشي برابرېدلی. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، دوی چې کوم شریکان جوړ کړي آیا د دوی دا شریکان دوی څه شی پیدا کولی شي؟ سمجھ ماشه یا د دې نه یو وړوکی بل یو څیز دا پیدا کولی شي یا د دې نه لوی یو څیز پیدا کولی شي؟ دوی طاقت او قوت نه لري، د دوی دا قدرت نشته دی چې دوی یو څیز پیدا کړي، یو څیز له وجود ورکړي، په هغې کې ساه واچوي، روح پکې واچوي. دا خو د الله تبارک وتعالی طاقت او قوت دی او دا د الله قدرت دی چې د ماشي نه واخله تر لویو لویو اسمانونو پورې دا ځمکه، غرونه، دریابونه، انسانان، پیریان، چرند پرند، حیوانات، دا قسم مخلوق پیدا کړي او بیا یو قسم مخلوق چې دی دا د بل قسم مخلوق نه په نقشې کې جدا دی، په کیفیاتو کې جدا دی، په مزاج کې جدا دی. داسې مخلوق الله پیدا کړ دی او د ماشي نه وړوکي مخلوقات هم شته دي. ماشي نه وړوکي مخلوقات چې هغه انسان ته په سترګو نه ښکاري، د خوردبین په ذریعې سره هغه لیدل کېږي او کتل کېږي، هغه مخلوق هم الله پیدا کړ دی. د هغو په زندګۍ هم الله رب العزت پوهېږي، د هغو د خوراک او د څښاک انتظام او د هغو چې کوم ضروریات دي د هغې انتظام الله رب العزت کوي. نو هغه ذات چې هغه داسې مخلوق پیدا کوي چې هغه په نظر هم نه راځي او داسې مخلوق پیدا کوي چې انسان خپل نظر وچورلی وګوري خو د انسان نظر هغه هغې ته رسي هم نه، دومره لوی مخلوق هم پیدا کوي. هغه سره د هغه په مخلوق کې څوک شریک نشته ځکه چې د هغه صفت ته خالق پیدا کوونکی او باقي چې څومره څوک دي دا د مخلوق پیدا کړی شوی، دا الله پیدا کړ دي چې خپل په پیدایش کې بل ته محتاج دي، په خپل وجود ته نشي راتللی، نو دا الله سره برابرېدی نشي، نه د الله رب العزت په ذات کې او نه د الله په صفاتو کې. ولا يستطيعون له نصرا ولا انفسهم ينصرون.
د دغو دا حالت دی چې د ځان دپاره د مدد طاقت او قوت هم نه لري او د بل دپاره هم نه لري. لکه څه تکلیف پرې راغی، څه مصیبت پرې راغی، نو ځان نه تکلیف نشي لرې کولی، ځان نه مصیبت نشي لرې کولی. چې یو مخلوق د ځان نه تکلیف او مصیبت نشي لرې کولی، د ځان نه پریشانی نشي ختمولی، د ځان نه بیماری نشي لرې کولی، خپل حاجت نشي پوره کولی، هغه به د بل حاجت څه پوره کړي. چې په خپله محتاج دی نو هغه به د بل دپاره حاجت روا سې جوړ شي. چې په خپله کمزوری دی نو هغه به د بل لپاره مددګار سې جوړ شي. چې په خپله مخلوق ته د بل لپاره خالق به څه جوړ شي. دا ټول کمزوري دي مخلوق دی، دا مخلوق دی الله پیدا کړ دي، په مدد کې بل ته محتاج، تکلیف او مصیبت کې بل ته محتاج، پریشانی لرې کولو او بیماری ختمولو کې بل ته محتاج. نو دو د چا بیماری نشي لرې کولی، د چا مصیبت او تکلیف نشي لرې کولی، د چا حاجت روایی او مشکل کشای نشي کولی. حاجت روا او مشکل کشا یو د الله رب العزت ذات دی. شفا ورکولو والا، تکلیف لرې کولو والا، مصائب ختمولو والا، پریشانی ختمولو والا او مدد کولو والا هغه یو د الله رب العزت ذات دی. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم. ستاسو معبودان باطله که چېرته تاسو د هدایت طرف ته بلئ نو ستاسو تابعداري نه کوي. لکه مشرکینو به د بوتانو بندګي او عبادت کوو، په دې بوتانو ته آواز کوي نه اوري، په دې بوتانو سره خبرې کوي تاله جواب نشي راکولی. دا بوتان تا ته لیدی نشي، ستا مدد نشي کولی، ستا طرف ته راتلی نشي، حرکت کولی نشي. که ته ورته وایې چې ما ته سمه لار وښیه، ما په هدایت کا، نو سمه لار درته ښولی نشي، په هدایت کولی دې نشي، طاقت او قوت یې نشته، د سماعت طاقت هم نشته د اورېدو، د بصارت طاقت هم نشته د لیدو، د حاجت روایی طاقت هم نشته چې ستا حاجت روایی وکړي، او د خبرې د جواب ورکولو طاقت او قوت هم نشته. سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون. برابره خبره ده که تاسو دې ته آوازونه کوئ او که نه کوئ، ستاسو حاجت روایی نشي کولی. یو سړی بت ته آواز کوي چې زما دا مدد وکړه، نو بیا هم مدد نشي کولی، او که آواز نه کوي بیا هم مدد نشي کولی. که آواز یې ورته وکړو بیا هم دته څه فایده نشي ورکولی، او که آواز یې ورته ونه کړو نو بیا هم فایده نشي ورکولی. مخلوق ته دې آواز کوي ما فوق الاسباب، چې ما نه بیماری لرې کا، تکلیف لرې کا، یا اولاد را کا، یا زما زندگی اوږده کا، یا نور د هغه نه څه مدد غواړي. هغه جاندار څیز دی مخلوق، لکه د سا والا څیز دی، که انسان دی، که پیری دی، که فرشته ده، دی ورته آواز کوي هغه د ده حاجت نشي پوره کولی، او که دی ورته آواز نه کوي بیا هم حاجت نشي پوره کولی. د ده د آواز کول او نه کول دا برابر دي. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، آیا دوی شریکان ګرځي هغه څه لره چې نشي پیدا کولی شیئا څه څیز، یعنې الله سره هغه شیزونه شریک کړي دي چې هغه څه شی پیدا کولی نشي. وهم یخلقون، او دوی په خپله پیدا کړي شوي دي. ولا یستطیعون لهم نصرا، او طاقت نه لري دوی د امداد د دې د عابدینو لپاره چې څوک عبادت کوي او بندګي کوي، د دوی لپاره د مدد کولو طاقت او قوت نشته. ولا انفسهم ينصرون، او نه د ځانونو امداد کولی شي. فان تدعوهم الى الهدى، که چېرته تاسو آواز وکئ دوی ته د هدایت طرف ته، لا یتبعوکم، نشي کولی ستاسو تابعداري دي. سواء علیکم، برابره خبره ده په تاسو، ادعوتموهم، که تاسو دوی ته آوازونه کوئ، ام انتم صامتون، یا تاسو خاموش پاتې شئ، غلي شئ. که آواز ورته کوئ دې بوتانو ته یا معبودانو ته چې ما سوا د الله نه څومره مخلوق دی، تاسو ورته آواز کوئ د مدد دپاره، یا چپ شئ، نو دا آواز کولو چپ پاتې کېدل یو شان دي، فایده تاسو ته نشي رسولی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.